هغې نه پسې څنګه خپلې ګاډي ته وختې بیا ډز کړی. نو په ډز باندې د دارو ورو لګي ژوند کې چرته کې چرګوټي هم داسې حالات نه کتلې چې جالال کړي او ته وته ولاړ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او بیا د یو پښتون په کور کې غم شوی دی، یو ژوند خوړلی شوی دی، د یو پلار سهارا، د یو مور ارمان او د یو ورور مټې او د یوې خور څادر خوړلی شوی دی. خو قدرمنو چې دغه ژوند چا اخیستی دی، نن ما سره الفاظ نشته چې زه دغه لپاره استعمال کړم. نن به زه درندم نه ویمه، زه به وحشي هم نه ویمه، بس ما سره الفاظ ختم شوي دي چې دا ظلم چا کړی دی. ما سره الفاظ نشته، زه نن د الفاظو په لحاظ سره بې بسه یمه. قدرمنو اول دا تفصیل ستاسو مخې ته راوړمه چې څه شوي دي، اخره کې به بیا څه سوالونه اوچتوو چې دا حالات دې ځای ته ولې راورسېدل، دا ژوندونه محفوظ ولې نه دي. قدرمنو دا هلک چې ما سره ولاړ دی، نو بیګا د خپلو سترګو د وړاندې د خپل کشر رور نه چې کله ساه وتلې ده، نو د پې داسې لاس راښکلي دي. د هغه زخمي وجود په ګولو لګېدلی وجود پر خپلو لاسونو کې راوچت کړی دی. خو په دې چاچو کې دونه زور نشته چې زه به د زور ورکړم، نو زه یم چې ماتې به شي. دې کې زور نشته، خو دې دغه د خپل رور لاش اوچت کړی دی. قدرمنو دغه تفصیل ستاسو مخې ته راوړم، نورې خبرې کوو. بچي ستاسو نوم دی؟ ما شایان نوم. شایان نوم دی دی. ښه، دا واقع راته ووایه که نه، څه چل شوی دی؟ هسې کار شوی چې موږ مېلې ته لاړو، مېلې نه راتلو واپس ګاډي ماډي دوکان د څه مېلې ته تللي وایي؟ چینچیانو مېلې ته تللي مردان. ښه، دا میله مردان کې ده؟ په نوی کې ده. ښه، د هغې نه واپس راتلو دوه ګاډي مې اوښتې. دوکان کې مې یو ګاډی وتړو او واپس اړې ته راته سودا مودا مې واخیستې. د خټ دغه لیوسو توره پاڼې لاندې دغه ځای کې باندې هلکان داسې راوړي دي. دا په دې لار تاسو راتلی دي خپل کلي ته که نه؟ دا باندې راتلو هغوی یکدم هغوی بیک واخیستو. څه یې واخیستل؟ بریک یې واخیستو. ګوړې راباندې وه دوه کسان. دوه کسه وو؟ درې کسان وو. دغه دوه راکوشو. دوه راکوشو. صحیح واقعه. دوی په موټرسایکل وو؟ 125 موټرسایکل یې صاحب صاحب واخیستې دي. غذا مزا یې څه څه دنه واخیستل؟ 1,40,000 روپۍ دي. 1,40,000؟ نه 1,40,000. 1,40,000. موبایل یې هم واخیسته. دوی د نه موبایل یې واخیستې؟ یو دا کشر و، یو زما موبایل. دواړو نه یې موبایل یې هم واخیستې؟ او د هغه نه یې بټه مټه واخیستې. د هغې هغه نه یې سامان یې د نه واخیسته، ویې هم وهلی؟ ویې هم والو. او بل څنګه راکوشو غذا وچې بیا پیسې میسې څه واخیستې. هغې نه پسې څنګه خپلې ګاډي ته وختې بیا ډز کړی. ښه، چې پیسې هم د نه واخیستې، موبایل هم واخیستو، تاسو ولاړ وئ که نه؟ موږ په چینچۍ کې ناست وو. دوی په موټرسایکل ته وختل، بیا یې دباندې شا نه ډز وکړو؟ بیا باندې شا نه ډز. ښه، داسې راپسې یو راتاو شه که نه؟ داسې غونډ ګاډي واپس تاو شو، بیا یې باندې ډز وکړو، بس هغوی روان شو. ښه، نو په ډز باندې د دارو ورو لګېدو؟ په یې مټ باندې لګېدو، نو هغه په دې تشي باندې ولګېدو. یوه ګولۍ باندې؟ په یوه ګولۍ باندې. ښه، لکه ستا نه ګولۍ ووتله؟ زما سره د هغې ما مټ لګېدلی. ښه، ښه، ستا مټ چې ولګېده، نو هغې نه بعد د بیا ورو ورو لګېدو؟ په تشي ولګېدو. نو چې کله بیا دا واقع اول خو راته ده ووایې که نه، چې د هلکانو مخونه خو به پټ وو، همیشه دوی مخونه پټ وي، تا به څه پېژانګلو خو نه یې کړي؟ بلکل مخونه یې پټ وو، دوی واڼه او دوی واڼو ته تماچې وي. ښه، نوي 125. نوي 100 هغې ته 100 نوي 125 څه شی دی؟ هغوی خو چې وغواړي نو زه یم چې هلیکاپټر اخیستی شي. نوي 125 ورته څه دی؟ د هغې نه بعد بیا چې کله تا دا ورو ورو لګېده، نو بیا هم څه چل وکړو؟ بیا ناست وم، یا شا نمبر ممبر نه میلاو، بس په څه مسلو دا خو به زه یم چې په ژوند کې چېرته کې د چرګوټي هم داسې حالات نه یي کتلی چې چا حلال کړي او ته ورته ولاړ وې که نه؟ نه مې دی کتلی. کشر ورور دې مخې ته پروت و؟ بیا مې پخپله په یوازې چینچۍ کې نه شو اچولی، خو دې فرش کې مې ښود. بیا هلته یو کس ووت، نو سیټ ته یې راته بر وخېږو. هغه چینچۍ ته کېناستو، موږ خټه پورې ووسو. بیا امبولانس ته واړه. بیا پسې امبولانس راغلی؟ امبولانس راغی، بیا هم هغې ته واړو، بیا هم هسپتال ته مو ورسوو. ساعت یې هلته ووتله؟ په لارو ته سر ښه، په لار وفات شوی و ده ته. صحیح ده. دونه خو به پوه شوی چې دا هلکان ورته ووایم او که څه ورته ووایم، دوی کوم طرف ته تللي دي؟ داسې ترناب د روډ باندې داسې تللي دي د میرزا ډېر طرف ته، که داسې چارسدې طرف ته واپس لاړل که نه؟ ټیک ده. کاکاجي دا قدرمنو د دغه هلک والد صاحب دی، او ده هم په خپل دې ژوند کې چونکې غریبۍ تاسو دته وګورئ، غریبۍ داسې کړی دی چې سمې
رانه جوړ کړی دی څه پکې پریښې نه دي ده به دا خوبونه لیدل چې یاره لږ بچي مې رالوی شي ما ته به څه سهاره میلاو شي بچو یې مزدوري کوله خپل محنت مزدوري کوله خپلې چینچیانې اخیستې خرڅولې خو دلته کې چې خپل کار هم کوي نو بیا هم محفوظه نه وي د ده نه هم بچی اخیستلی شوی دی کاکا جي جی السلام علیکم. وعلیکم السلام دا د اولنی غم د باندې د بچو رالی دې غم را باندې څو بچي دي دي څلور بچي مې دي، دوه مې زامن دي، دوه مې لوریانې دي. مشره مې لور ده او پسې دا زوی مې دی او پسې بل دی او پسې مې کشره لور ده هغه مخامخ ولاړه دغه خوا اوس ته یو زوی پاتې شو اوس مې دا یو زوی پاتې دی هغه ولاړ دی ته خپله څه کار کوې د خپله دې شینچي چلوم کله ځي وکړو کله وتې کله نه وتې کله وتې کله نه وتې خپله شینچي چلو لګي خپله مزدوري کوو په دغه باندې لګي خپله لاړې بس لګي او بس وړو د دې ماشومانو پرې کار به دې لږ ولا شلي پې به راتلی بس کار هم برابر و هغې دې کار برابر کار وکړه برابر وي دغه زندګي ده روانه ده بس اوس ټایم دی بس پاس کېږي بس الله به شته به دی بس سره ګورو نو څه به کوو دا به یم دا وایم جي تپوس هم نشته بچی دې په داسې څه بایللی چې معلوم هم درته نه دی چې اړه بړاس پې وباسې که نه نو بس غریبي له ملګري نور وصف شته یې نه او که داسې ما ته وکړه لکه هسې لکه دا پولیس وایي ډي سپي شو ایس پي شو ما ته وکړه دوی څه منډه تړله رالي وویل او دوی ویل څه پروګرام برابر کړو بیا هم څه لاړې تېرې شي څه پروګرام به برابر کړو او که داسې شي نو بس ما ته ما نه خو پاتې ده بس زه یا مزدوري کوم ته مزدوري کېږي ته به ډاکو پسې ډاکو ګرځې پسې کړم ډاکو پسې به کم دی کړ یا مزدوري کوم یا ما ته وکړه خو ما ته وکړه ما ته ماشومان لوریانې یو خو ما ته وکړه یا زوی دی بس مزدوري مزدوري د دې نه بعد به دې څه مزدوري څه مزدوري کوو اوس خپل مزدوري نه اوس پسې مزدوري دا خو به ذهني دا خو به لیونی شوي وایي چې دی خو په هفته کې 15 سوه خو به دې ځای نه راځي وایي چې ته لس ورځې نه ځې په عمر کې به ځای له رانه شي جي دې دغه روډ دا خوبونه ما ته وکړل دي اورې د خوبونه ما ته وکړل دا غږ ټوپونه لرل لیدلي راغورځېدلي یې ورته دا خو د دې نر ده چې لا ما ته وګوره په دې لایق کې دله ورسوو که دا بل سړی وی نه کېدای شي چې ما ته وګوره په لایق کې پرېښې وه دې به ما ته ټول مخکې راته ګاډ سره ګاډي بیا پرېږدي خو الله چې دا خو دلته زه ما ته وګوره ځم چې دلته شعري وړم بې واده چې دونه پښتو کار ده کړی چې دله خپل ما ته کور ته نه یې راوستی کېدې د کور فاصلې ته وګوره تحصیل فاصلې ته ډېر لږ عمر دی او ډېر معصوم دی او ورور ما ته وګوره وطندار و لکه وروره دنه باډه کې خو چې کوم پات شو نو باډه کې ما ته وګوره ښه ګنډو چې کړی هم نه دی دوه درې پیدا نه غورځېدلې یې داسې او بس خدای دې هم په خال باندې رحم وکړي نو بس تاڼې ته بیا لاړی اف آی آر یې دنه واخیست تاڼې ته لاړو په تاڼه کې دغه خبره وکړه چې سپیډ ټول لګالل ټولو ته دا خبره وکړه چې بس ما ته وګوره بس ترو روکیو لانکې کار ډنګرې کار د به ته ما لسرې دوره د مولایت راکړه چې په دوره کې ما ته انشاءالله تعالی به زه پروګرام برابر کړم څه پروګرام بدله برابر بس دا کسان دي دا به زه پیدا بلې انشاءالله زه پروګرام برابر کړم پیدا به کړم دوه ورځو کې دوه ورځو یو نن ورځ یو سبا ورځ نن ورځ سبا ورځ دلته اوس پرس ما ته وایي راځي لکه مرزا صاحب هم راځي ټول ځانګړي هم راځي هم راځي بل هم راځي نو ولا قصې چې بس ما ته کم دی کې چینچې باندې ویشت دي کم دی ته لاړی کم دی نه را روان شي دغه قصې به چالو دي نور قصې مې نشته ما دغه قصې چالو دي او بس لګیا دي به دغه کاغذونه لیکي او رواني کاغذونه لیکي او رواني صرف لیکل دي صرف لیکل دي او لا پته لا خاص لا پته نه لګي چې خاصه پته لګي دی نو زمون خو غریبي ده بس په خال ده بخره خمو کې نشه ورته وایي چې غریب سړی خو ما ته راسم کار کوي باندې نورم تباري یسو خو خدای کار کړو سم ما ته کوم مسلمان کار کوي ما ته کوم مسلمان خو ما ته کوم مسلمان ته چې خو غریب شي خو مسلمان ته تاسو نه خپل ور ته تاسو نه کنه باري سره به تاسو کاکا جي دا څه دی د مې خوري دا خوري دی کنه زما شاته ډېر اوم جړلو د دې د پرې خبرو کې ډېر مایوسي نه د ریاستي ادارو نه دا کنه چې دا ولې د جي نو بس پریشانه دې ځای کې یو کنه د ریاستي ادارې داسې جوړې شوې دي چې خلک ته مایوس دي وی د خبره دا کوم چې د غریب سړي نن سبا تپوس نشته څومره سرمایه‌دار دی هغه کوشش زور والا ته کوي او کوشش دا کوي چې دا کمزوري به زه څنګه راوپرځوم که نن زمونږ دا معاشره دا راله چې موږ تپوس وکړو نو انشاءالله چې زمونږ به ټولې کائنات الله رب العزت په موږ باندې راولي دې حالتونو ته وګوره دا ټول زمونږ عملونه دي غټان کوشش دا کوي چې دا غریب څنګه راوپرځو چې د ده دا سټ مات شي نن ما سره دا ظلم شوی دی دا چې حکومت دې ځان ته وایي او دې پوهېږي چې یاره د خپل بچي د ده په کور کې وي او دې درمن کېږي نو دله دا پکار دی چې دا په اور شي نو بل به داسې کار نه کوي چې نن دله مرسته ورکړي نو بل به د ما رور بل ونیسي وبېلي د ما تور سره به په لار روانې او به ترتوره کړي
نو چې دې نن دغې سره دې باندې پردی واچولې نو سهار له به زما تورسرو سره دا لوبه کېږي که نن دې دا اوسېدل او دنیا ته مخامخ که چې دا دې ظلم کړی دی یو ماشوم سره ظلم کړی دی او بې ګناه بې خطا پیسې یې ته واخیستې هغه ځان له تروړه وړه ګټل هغه یې ته واخیستل بیا دې سره مرګ څه کار نو بیا د ده سره چې هر سړي ته واخیستل نو ستا ورسره د مرګ بیخي څه پاتې نه شو نو دونه ظلم او دونه زیاتې د الله رب العزت نه ارادېږلی دا خلک یې قدرمنو دا چارسده ده په چارسده کې دا واقعه بیا په ترناب روډ باندې مخې ته راغلې ده بازي آباد علاقه کې که نه او ټایم چې دی نو څه ټایم و پاس 9 بجې په وړاندې څه د پاسه 9 بجې وې په باندې 9 بجې وې او یو انسان ژوند واغېستلی شو دا بدمني ولې دومره ډېره شوه دې ځای نه چې راسې ځې که نه په یو څو زه چې 1 کیلومیټر کې یا په 1.5 کیلومیټر کې به دغه ځای کې ترناب تاړم وي که نه او حدود خو دي 1.5 کیلومیټر کې به داسې تقریبا دغه ځای کې ورسره تاڼه اوم ده دغسې چې دغه طرف راځې دغه ځای کې مین چارسده ده دغه ځای کې 3 کیلومیټره کې چارسدې سټي تاڼه ده پولیس شته بیا هم دغه شانته کې د انسانانو ژوندونه محفوظ نه دي یو ډېر لوی سوال دی نن دا کاکاجي مایوسه دی د په خپلو خبرو کې د ریاستي ادارو نه د پولیس نه ډېرې ګیلې وکړې او د ده ګیلې په حق باندې دي ځکه چې د پولیس کارکردګي داسې ده که د دې کارکردګي ټیک وی نن به دته موقع نه میلاوېدلې د ګیلې کولو که پولیس غواړي چې هغوی خپل دغه کارکردګي ټیک کړي د عوامو په نظر کې دغه خپل امیج زه د چارسدي د پولیس خبره کوم هغوی له پکار دی چې کاروایانې وکړي دا ظلمونه دا بېګناه لاشونه د ودرولو دا سلسله دوی بند کړي